الله الرحمن الرحیم لوی اختر شروع کیږي. زما محترمو د صفای خیال ساتئ، یعنی غلط ځایونو کې ګند مه غورځوئ، لري مه غورځوئ. او الطهور شطر الایمان، صفائی نیم ایمان دی. زما محترمو دا لوی اختر چې دی دی کې الله رب العزت ګناهونه معاف کوي. بكل شعرة حسنه، د زناور په بدن چې کوم ویښتي چې څونه یې دونه نیکۍ هغه ته ملاویږي. فالصوف یا رسول الله، دا دغه د ګډې په بدن خو ویښته نه وي، وړی وي او په کرونو وي، دونه نیکۍ ملاویږي. او وینه په ځمکه وغورځېږي، دې نه مخکې الله رب العزت د قربانۍ کوونکي ټول ګناهونه معاف کوي. دونه اجر تاسو ته ملاویږي. څنګه چې د صفای خیال وساتئ، نو د زړه د صفای هم خیال وساتئ. خلک معاف کړي، خیر دی. چا سره زیاتې کړي، واعف عمن ظلمک، چا ظلم کړي هغه معاف کړي. او چې چا نه منع کړي هغه له ورکړي. او شاعر وی العید العید فالعید اذا اجتمع وجه الحبیب ويوم العید ويوم الجمعة. اختر او بیا ورپسې بل اختر او دریم اختر چې کله جمع شي، نو سبحان الله، ولې ډېر نعمتونه جمع شي. نمبر 1 چې د اختر رزمي، دویم دا غرض د جمعې رزمي، وجه الحبیب او د محبوب مخ، یعنی د مور پلار او د بچو او د ښځې خپلو بچو رونه خویندې هغې سره ته موجودې او مسافر نه، بیا خو د اختر ډېره مزه وي. العید العید فالعید اذا اجتمع وجه الحبیب ويوم العید ويوم الجمعة. نو اختر د ستاسو خدای پاک د اختر مبارک کی، بابرکته کی. اختر کې ملاویدل، دشمنی ختمول مبارک شه. اختر مبارک شه، دا ویل مستحب دی بلکې سنت دی. سواو یو بل ته وی چې اختر مبارک شه. فتاوی شامی جلد نمبر 5. او دې کې د مونځ اهتمام کوي. مونږ اختر مونځ په شوق سره وکړو، بیا ماسپښین کې نیو. یو ماسپښین مونځ ته 100 اختر مونځونه نه رسي. نو 5 وخته مونځ کوئ، شرعي پرده کوئ، او د فحاشۍ نه ځان وساتئ، د ګناه نه ځان وساتئ. د ګناهونو وجې پریشانۍ راځي زما محترمو، نو د ګناه نه ځان وساتئ. ژبه پاکه د غیبت چغلې کنځلو نه، خېټه پاکه د حرامو نه، شرمګاه پاکه د بدکارۍ نه، او ټچ موبایل پاک د فحاشۍ نه. نو همیشه به خوشحاله انشاءالله. که خوشحالي غواړئ، زبان پاک، پیټ پاک، ناړه پاک، ټچ موبایل پاک. والسلام.